خوش خبری تاسو د لپاره ډیر زیات بهترین آفر دی په دې ورځو کې سولر ډیر زیاتې ارزاني شوي دي او چې کم مرګرو ته پکاري نو دې ټیم کې هر دکان سره تاسو رابطه کولی شئ او خصوصي کو جاوید بی ترازی تاسو له به اوریجنل شی ملاویږي صرف یو ځل د ریټونو تاسو کوي به ځان توالی او تاسو له خپل اندازه لګیدلې می چې سولر د نن یو سورو د مخ کې ډیر زیاتې ګرانې وي خو چون کې په دې ورځو کې ډیر زیاتې ارزاني دي استاسو د ذهن مطابق هم ډیر زیاتې ارزاني دي نن سبا تقریبا خنه سولر چې کم دی نو هغه دغه 25-26 هزار 24 روپے کې دی دا سره جاوید بھائی بالکل جو همدا سره بالکل سولر پرایسز ډیر کم شوي دي مخکې چې کم سولر پینل وو هغه په 74-75 هزار او هغه 24-25 هزار تر کو شوی دی 74-75 هزار روپونه د دونه راځي دا هم دغه شانته اته میاشتې مخکې 74-75 کې ملاوي ده بمنه اوس چې دی په 24-25 هزار باندې ټیکنالوژي دغه شوی د ایڈوانس ټیکنالوژي ده مخکې پی ټایپ او ان ټایپ ټیکنالوژي راغلی سولر پینل کې زه د ا ګریډ سولر پینل خبره کوم کوم چې ډاکومنټډ سولر پینل دی زموږ زیاتره خلک لاړ شي کارخانو ته یا دغه ته هلته نه بی ګریډ سولر پینل راولي یا ریجیکټډ سولر پینل وي یا بی ګریډ یا سیل کټ وي مونږ په ا ګریډ سولر پینل کې کار کو ا ګریډ سولر پینل کو هغه وړوکی سولر پینل دی کو غټ دی هغه ټول مونږ سره ا ګریډ کی وي هغه سره خپل ډاکومنټس دي او هغه ویریفای کیږي سولر پینل کې تاسو ته لکه سانو منن سبا خلک خبر نه دی نه سولر پینل کې په دې کارنر کې مونږ سره سیریل نمبر دی هر یو سولر پینل کې د خپل سیریل نمبر دلته راځي نو سب برانډز داسې دي چې هغه سولر پینل چې کوم سیریل نمبر دی هغه سکین کی کو ډاکومنټس هغه سره نوم وي هغه په خپل هغه ټول لغه راشي چې ا ګریډ دی کو نه دی لکه موږ سره 15 داسې برانډز دي یو جے دی یو جنکو دی کینیډین دی لونجی دی دا داسې برانډز دي چې دا ویل نون برانډز دي جاوید بھائی په دې کې د ټول نه بیسټ نن سبا د ټول نه بهترین سولر کومه کمپنی ده دیکھې چې نن سبا ټول نه پټاپ کې چلیږي هغه جنکو ان ټایپ دا موږ سره دوه قسمه دي یو پی ټایپ ټیکنالوژي راځي یو ان ټایپ ټیکنالوژي نو جنکو ان ټایپ ټیکنالوژي چې دا ډېر زیات کسټمر خوښوي او ریلایبل سولر پینل هم دی صحیح ده تاسو خو ماشاءالله د کم ټیم نه دا کار کوي دی باندې ملک پوهیږي زموږ دا 9 سال برابر شو دي دا کې سولر فیلډ کې 9 سال زموږ برابر په دې کې به تاسو سونه کورونه ته سیستم لګولي داسې نور کمپنیانو ته کورونه ته وغیرہ کورونه خو بشمیره دي او هغه خو مونږه په هاسپټل هم ډیر سولرایزیشن کړي فیکټریانو ته مونږ اوس دا ډیر پروجیکټ هم فیکټرو ته شروع دي فیکټریز ته روان دي دا غي پروجیکټ مونږ سره دي مونږ سره په پیښور کې نن سبا کې زیات دا خو مونږ سره پیښور کې دي نو خار کې چونکې دونه غټ پروجیکټ نشته لري او بیا مونږ سره رسالپور انډستریل سټیټ کې پروجیکټ روان دي په دغه کې دي دلته په اکوډي کې را سره دغه دي دا ټول داسې غټ پروجیکټ دي چې هغه کې مونږ بیا ا ګریډ پینل باندې مونږ زیاتره کسټمر باندې دا کو تاسو ا ګریډ پینل لګوي اگر د فیلډ کې چکله د غوښ نو ا ګریډ خو بچا منل نه ویره ا ګریډ نشته یا ا ګریډ مونږ نه لګو بس دې سره ډاکومنټس دکاندارانو عموما داسې کوي هغه هم دا کسټمر ته دا وایي چې را دې سره بس صرف کاغذ نشته نور دا ا ګریډ دی او کاغذ هغه سولر سره نه چې کوم ریجیکټډ دی یا بی ګریډ دی نو کوشش دا کوي نن سبا وخت کې سولر پینل ارزان شوی دی چې هر یو کسټمر سولر پینل اخلي نو ا ګریډ او بی ګریډ دوه په یو ریټ کې ملاويږي لکه موږ سره ا ګریډ سولر پینل 550 واټ کې دا 24000 کې نن سبا کې 24000 کې ا ګریډ سولر پینل او 550 واټ او لیټیسټ ټیکنالوژي مونو فرق هاف کټ سیلکم ټیکنالوژي چې ورته مونږ وای هغه کې په 24000 کې دی نو دغه داري چې اخلي په سولر پینل کم کسټمر مخلي نو هغه دا کوشش کوي چې اول د کسټمر د کم دکاندار وي یا کم ریټیلر وي یا هول سیلر وي دغه خپل ډاکومنټس واخلي او بیا سولر ویریفای کی بیا یوسي بالکل دا ډیره زیاته ښه خبره تاسو مونږ ان شاء الله زمون کتون کې مرګري چې کم دي هغه هم دا ویډیو چې ګوري نو په دې خبره و پويږي او څوک په پکې نه پويږي خو کو نه پويږي نو جاوید بھائی نمبر په سکرین چلیږي دینم تاسو کولی شي او خپل بالکل چې کم خبر نه مونږه یریدو وي بجلی نشته لو شټینګ دی ډیر زیاته ګرانی ده نو بالکل څه ټینشن وانه لای چې کم کور باستاسو تقریبا سولر سیستم به پکې تاسو انسټالولو او هغه باندې باغه ټیم کې 15 لک خرچه راتله نن سبا به ان شاء الله کم از کم هغه دغه 3.5 لک کې راځي یو نیم لک نه تقریبا دغه شان بالکل هم دا سره کو یو کس اي سي چلول غواړي د درې پکې عموما وړ کې کورم دا لوړي او هغه بغیر بیټرو سیستم کول غواړي نو باغی باندې 3 لک نو ول 3 لک شل زره په خرچه راځي اي سیم بچلې یو به اي سي چلای د درې پکې یو فرج دا بچلې د کې اته سولر پینل باغی ته لګي دا بغیر بیټرو د ورځ سیستم بداغي په 3 لک شل زربان ان شاء الله کیږي او سره پینل او چې بیټرو والا سیستم نو دوه بیټری هغه سره بیا لګي بیټری خو معلوم ریټ د مارکیټ کې ارسړی ته پته را بیټری خو ارسړی چونکه دمګه لوډ شیډینګ ډیر زیات دی او کور کې ارسړی سره بخا مخا یو نه دوه بیټری وي
نو هغه 12 وولټ والا سیستم چې هغه هم دې ته لګول شي. داسې ده چې لکه څوک د ورځې دا سیستم ولګوي نو به د ماښام د یو 220 بیټري باندې 12 وولټ پنکې چلوي او لیټ ته چلوي. همداسې ده جی، همداسې ده. نو پای خرچه به ډېره کمه راشي. نو بچت چې کم د بجلی دی هغه هم په دغه اپګریډ سیستم کې دی، کوم چې بغیر بیټرو والا دی. بالکل پای کې ټول ورځ به استعمال کیږي، هغه چې نور راخیږي به د هغې نه د استعمالي واشنګ مشین چلیږي، کو هغه په استری چلی، دغه کې دا ټول د کور لوډ چلی. صحیح ده جی. دا 100 کیلو واټ جوړیږي دغه چې دا تاسو کوم یادوي 4.4 کیلو واټ دا سیستم راځي. 4.5 کیلو واټ دا جوړیږي دا سیستم. اوس کو بعد داسې دغه وی چې هغې زر زمونږ بل ډېر زیات دی او مونږ دغه سیستم غټ لګول غواړو، نو هغې ته بیا مونږ نیټ میټرنګ وکړو. نیټ میټرنګ یا ګرین میټر مونږ ولګو هغې ته. ګرین میټر کې دا وي چې هغې کې کومې یونټ جوړیږي هغه وابډا ته ځي، میاشت په اخره کې ایکسپورټ او امپورټ کیږي. په هغې کې نو چې کوم وابډا ته لاړ شي هغه وابډا والا یونټ دی بیا د شپې استعمالوي. مادي بل په هغې باندې زیرو او عموماً داسې چې نیګیټیو کې هم راځي. هغه علاقو کې چې کوم ځای لوډ شیډینګ نه وي هلته مونږ دا سیستم لګو. لکه دا کالونی شوې مونږ سره اے سی کالوني ده یا ارمر کالوني ده یا دا بل دغه دی، دغلته لوډ شیډینګ کم دی یا نشته دی. هغې وجه هلته کې مونږ بیا هغې ته هم دا وایو چې تاسو هایبریډ انګریډ سیستم وکړئ. نو ډېر سیستم یې دلته زموږ کالونو کې لګېدلي دي او ماشاءالله ډېرې ښې روانې دي. ماشاءالله. او د دې ذمہواري سوي لګولو حساب کتاب دی باندې د دې مونږ سره ښه پروفیشنل ټیم دی، هغې انسټالیشن کوي. اول زموږ پراپر سروې وشي، لاړ شو د هغې لوډ وګورو، د هغې د لوډ مطابق سیستم ډیزاین کړو. اوس بعضې داسې دکانداران وي هغې ولیکي به چې ته 8 شیشې ولګوه 6 ده ولګوه، بیا د هغې کار نه کوي. ځکه چې هر لوډ د هغې مطابق بیا مونږ انورټر سلیکټ کوو. مونږ سره دا انورټرز دي، په دې کې بغیر بیټرو والا هم دی بیټرو والا هم دی. نو دې کې دا وي چې هر لوډ لا د هغې لوډ مطابق مونږ انورټر سلیکټ کوو. په دې بغیر بیټرو والا کې د ټول نه بهترین چې کومه کمپنۍ 900 په ټاپ ته هغه لږ نوم والی جي. بغیر بیټرو والا خو داسې دي چې دې کې چاینا کټ راځي، دلته لوکل اسمبل کیږي. هغه انورټر کامیاب دی، هغه اینی برانډ دی وي خو چې کټ یې چین نه وي. اوس کو لوکل کټ وي او لوکل دلته اسمبل شوي نو هغه بیا نه چلیږي، او بیا دغه نه چلی. او دغه چې د کمپنو دا کم انورټرز دي نو په هغې کې کو تاسو هر یو برانډ سلیکټ کوئ، هغه څه دغه نه کوي چې هغې شاته کوم یو کمپني دا الټرانیک دا هغه الټرانیک باندې جوړي هغه صحیح دی. کو هغه په کراون کې، کو هغه انورکس کې، کو هغه په پاور کې، ټولو بینیفیکچرر شاته چې دی هغه یو دی. دلته بیا برانډینګ شوی پاکستان کې پاور والا په پاور لیکلې، انورکس والا په انورکس لیکلې، کراون والا په کراون لیکلې. نو هغه دغه میټر کوي نه، خو چې شاته کوم دغه دی د هغې مین دغه چې کوم دی مینوفیکچرر دی هغه الټرانیک دی چې الټرانیک باندې جوړي هغه انورټر کامیاب دی. زبردست. بیا دلته نوښار کې زمونږ په لومبۍ دغه باندې مونږ ریپیر سنټر هم دلته دغه کړی چې کوم انورټر راځي هغې کې ریپیر راځي، نو هغه دلته کې مونږ دلته نوښار کې دا اوس هغه کلیم کولی شو. سار تقریبا زه راغلی یم نو بیا دا خبره مې اورېده وایي کمپلین هلته راغلی او دلته راغلی. دا تاسو ورپسې بیا ځئ څو کاله پورې ځئ دا لږ پوه کړئ. مونږ چې کله سیستم دغه کې انسټال کړو نو چې هغې هر ځای کې دغه مونږ انسټال کړي نو هغې هغه 1 year پورې د هغې کمپلین مونږ سره فری وي. هغه په منتلي 2 ورځې 3 ورځې یا ډیلی هم راځي نو مونږ هغه مونږ ته هغه کمپلین مونږ فری دغه کوو. دا کمپلین ولې راځي د دې څه وجه کیدی شي؟ داسې وي چې چونکې الکترانیک کمپوننټس دي انورټر کې مسله راځي. بعض زموږ خلک هم دا دي چې هغې سره یوز ټو نه دي. اوس یو سیسټم مونږ ولګول هغې ته 4 کیلو واټ مونږ ولګول 3 کیلو واټ یا 4 کیلو واټ لوډ دپاره هغې پې هلته لوډ سیوا کړي. نو داسې وي چې مونږ هلک لاړ شي هلته وګوري سایډ باندې نو یا بریکر ټریپ شوي یا بل داسې دغه راغلي وړه دغه وي نو هغه سره نو سټارټ کې 2-3 ورځې یا 4 ورځې وي داسې چې کله نوی سیسټم ولګي نو هغې سره لا دغه یوز ټو نه وي نو هغه دا کمپلین راځي. بیا چې هغه ګایډ کوو مونږ چېرې دا انورټر دا دی دا بریکر دا وابډا دی دا ردی دی نو بیا هغې پوه شي هغه مسله بیا نه راځي. زبردست. ډېره مننه او جاوید بھائی ستاسو مننه چې تاسو موږ ته دونه تفصیلا خبره وکړه. زموږ دا رونه چې کم کتونکي ملګري دي ډېر رونه داسې دي چې هغه بر ملکونو کې دې ټایم کې دا ویډیو ګوري او هغه دغه سوچ کوي چې بھائی موږ خپل ماشومان دپاره دومره سختې په ځان تېرو، بار ملک کې اوسېږو او هلته بجلي نشته، په جنریټر خو 24 غنټې جنریټر چلولی نه شو. نو سولر دا سیسټم ډېر بې انتهایي او ډېر زه به وایم چې په دې وخت کې دا د الله تعالی یو رحمت دی په موږ باندې چې د سولر دا سیسټم راوتی دی او دې نه موږ ته اسانتیا رامیلاویږي. نو سولر سیسټم باندې خرچه نن سبا ډېره زیاته کمه شوې ده چې کوم وروڼه غواړي چې مونږ په کور کې د 24 غنټې بجلی وي نو بالکل سولر سیسټم تاسو لګولی شئ، کو ډېره خرچه پې کولی شئ نو بیټرۍ به درته د شپې بالکل تاسو له د وابډېډو ضرورت په نه راځي. او که نه تاسو وایي چې د شپې مونږ لکه پنکا یو ضرورت راځي او لیټ یو ضرورت راځي نو هغې دپاره نارمل بیټرۍ بیا هم کافي ده. صحیح ده. په دې شپې کار کوي. یو پی ایس کار په دې شپې چلي. صحیح ده جی ماشاءالله. جاوید وایي په دې مې پوه کړئ
تاسو سره دا د نور نه بالکل مختلف دا سولر دي دا سی حساب ده هم په دې ریټ ته کنه دا بدل شي دی پکې دا د کې روپې نیمه فرق شته دی روپې نیمه فرق روپې نیمه فرق شته دی دا په لونجي کې دی هایمو 6 سولر پینل دی هایمو 6 دی ته وی لونجي کې نو ار یو برانډ خپل یو دغه دی نو تاسو څه وایي چې په دې او دې کې څونه فرق دی په دې او په دغه کې به زیات نه 1100 روپیا ډیفرنس وي او تقریبا خشي خو ښکاري نظر هم ښه دی. بالکل جی او بالکل دا ټول ډبل ګلاس دي دا د کې ډبل ګلاس هم شته سنگل ګلاس هم شته لونجي کې چې دی اوس نوې کوم راغلی هغه ډبل ګلاس دی هغه ته هایمو 7 وای او په دې مې پوهه کې چې د ډبل ګلاس او سنگل ګلاس کې فرق څه دی ډبل او سنگل ګلاس کې فرق دا دی چې د چې کوم سنگل ګلاس ولر پینل دی هغه نشاته فایبر د شیټ لګیدلې او ډبل ګلاس کې مخه تم ګلاس دی شاتم ګلاس دی دا خو بیا خپل یو طریقه د استعمال خودم خلکو باغې باندې خیر پویګم نه غشان دا خپل بیا د انسټالیشن هم یو پراپر انسټالیشن پکار دی غي سره ماشاءالله تاسو دا برانچ خو ما سې کو تاسو زمونږ پېښور کې مشته ثوابۍ کې مشته دغه وضاحت راته وکړي چې په ثوابۍ کې چرته کې دی په پېښور کې چرته کې دی او موجوده تاسو مین برانچ کم نوخار کې دی دا د دې د اډرس هم د مرګرو ته ورکړي دا د مرګري چې دلته کې راځي تاسو نه داسې هم خلک وي کنه چې تاسو نه صرف تاسو کوي چې به زمونږ په کور کې سونه سیستم لګې دي شي بالکل جی زمونږ کانټیکټ نمبر هم دي ته دغه کو پاغه باندې دی خپل کوټیشن هم غشتي شي دی وخت زمونږ درې برانچز دي چې درې وانو سره سرویس سنټر زم شته یو چې د مین برانچ زمونږ په خبر کې دی ډینس پلازا کې دی او دلته نوخار والا برانچ دا جمیل پلازا کې دی پیسو پم سره بالکل یعنی دا غټ نه خدار پاسپورت افیس سره ټچ دی او دریم زمونږ په صوابه کې دی مین بازار کې دی هغه په شاه مارکیټ کې دی نو زمونږ درې وانو سنټر کې سټاک هم شته او درې وانو سره سرویس سنټر هم شته بالکل ماشاءالله دا ډیره زیاته ښه خبره ده چې د دې لپاره په دې روزه کې دا ویډیو هم کوو ډیر زیات مسلمانان دې ټیم کې د بجلی نه پریشان چې وای بجلی شته دی نه او دا به څه کیږي او لوډ شیډینګ تاسو له ښه پته ده دلته کې دا ریپیرینګ کار کوئ جی हाँ موږ دلته کې دا ریپیرینګ کار کوو جی دا دا چې کم کسان تاسو نه سیستم یو سی هغه کو نه هر یو د نه جی هر یو د پاره موږ دلته کې دا چې کوم دی موږ دا ورکو سیستم دا غي کمپلینټ وغیرہ یا چې راشي هغه هم کوو اور دا یو موږ ریپیرینګ سنټر دی دلته کې اور بار نم چې کم دی نو لکه کم داسې راضي کنه هغه موږ کوو هیوی چې موږ سونه هیوی سولرز دا موږ ریپیر کوو ماشاءالله